بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا باندې مکه زما انداز وب شوی ها نو د معرفي اقسام چې نه دا شروع شیو لاول منګه ضمیر ویل بیا اسم عالم بیا اسم اشاره موصول او بیا معرب باللام پیش پغم نمبر ده معرفه به اضافت چې هغه به بنزو کې یو ته دا مضاف وي په بنزو کې یا نامه کې کم بنزو ذکر شول یا ضمیر طرف ته مضاف یا اسم اشاری طرف ته یا اسم عالم طرف ته د مضاف نو دا کله راوړلېږي مضاف معرفه مضاف معرفه هم هغه وخت راوړلېږي کله چې د متعین کول لپاره بل څه طریقه نه وي لکه یو څه په باره کې ته خبره کې او دغه نه بغیر ته متعین کول نه شي صرف د متعین کول استاد لپاره صرف دغه یو طریقه ده چې ته دغه سیس طرف ته مضاف کې لکه کتاب سیبوي ته کتاب عام ټکی لري نو د کتاب چې ته متعین کې ندی ته اضافت وکي سیبوي طرف ته یا ته د اضافت وکي اسم اشاره طرف ته کتاب هذا واښو به معنی یا کتاب الذي معنا کتاب چې زمون سره ده یا په بل طریقې سره او چې دا غیر متعین کول لپاره صرف او صرف دغه یو د اضافت د طریقه وي او نور طریقې نه وي نو دغه د پاره راوړلېږي دغه مضاف لمعرفت چې هغه د معرفي د اقسامو کې تر ته مضاف وي کله کله د لګیت په مثال ذکر کړی یو کتاب سیبوي لکه کتاب چې نه عام ده او چې کله د اضافت اسم عالم طرف ته وکړو سیبوي طرف ته وکړو نو دا خاص کو متعین کول لپاره د خاص کول لپاره صرف دغه یو طریقه و او کتاب سفینه نوح یعنی سفینه دا او کشته دی لکه عام کشته دی ویږي چې کله د اضافت نوح علیه السلام ته وشو نو سفینه نوح مراد نو دا اوس متعین شو بلې باندې پوه شئ کله کله داسې وي چې دې د متعین کول لپاره نورې هم طریقې وي د هغې د ذکر کول لپاره نورې طریقې وي او هغه بیا هم ته په مضاف سره ذکر کوي نو د هغې نورې طریقې پنځه ځایونه دي چې هلته کې دا مضاف لمعرفت دا استعمالېږي پای کې نمبر 1 دی چې کله لکه تعداد ذکر کول دا تعذر متعذر وي یا متعثر وي یعنی یا خو ناممکن وي ګران وي او یا ډېر زیات لکه مشکل وي تعذر په تعثر کې فرق دا دی چې تعثر چې نه کنده ډېر زیات ګران وي بدل سره او تعثر چې نه هغې نه هم ګران وي خو د هغې نه لږ کم وي لکه د تعذر دپاره مثال یې کړه اهل الحق علی کذا چې دا ټول اهل حق په دې خبره باندې راجمع شي دي نو اهل حق ډېر زیات دي نو د هغې ټولو نومونه اخیستل د هغې ټولو ځایونه ذکر کول د هغې ټولو متعین کول د نوم یا د وصف په ذریعې سره هم دا ډېر زیات متعذر دي نو د هغې د وجې نه دلته کې دا مضاف ذکر کړه اهل الحق ذکر کړی دی او د تعثر دپاره مثال ذکر کړی دی اهل البلد کرامون چې دا دغه والا یو علاقې والا یو خارې والا دی دا معزز دي اوس خارې والا نومونه ذکر کول دا هم ګران دي خو د اهل حقو په نسبت باندې دی دا لږ اسان دي دغه اهل حقو ډېر زیات دي نو د هغوی ټولو نومونه راګرول دا خو لکه ناممکن دي او د اهل بلاد والا اهل بلد والا نومونه راجمع کول دا دغه ځای پورې بیا ځو مخکې ښه و اما المضاف لمعرفة المضاف لمعرفه یعنی هر هغه اسم چې د هغه د اضافت د وجې نه معرفه شوی چې په دې پنځو کې یو څیز طرف ته مضاف شوی او د هغې د وجې نه معرفه شوی یعنی هسې دا لفظ چې نن دا نکیره وي هسې یو لفظ نکیره وي لیکن د معرفې دا پنځه قسمونه چې کم ذکر شولو د دې کې یو څیز طرف ته مضاف شوی او د هغې د وجې نه معرفه شوی فیؤتا به پس راوړل کېږي د دې په ذریعه سره اذا تعین طریقا لاحضار معناه ايضا کله چې متعین وي یو طریقه د هغې د معنی حاضر کولو دپاره دغه رنګې یعنی څنګه چې لکه اسم اشاره د یو څیز د متعین کولو لپاره بله څه ذریعات هم سره نه وي صرف اسم اشاره موږ راوړو دغه شان دی په بعض ځایونو کې د یو څیز د متعین کولو لپاره د مخاطب په ځای کې د دایرو حاضر کولو لپاره موږ اسم موصول راوړو دغه شان دی د یو څیز په ذهن کې د متعین کولو لپاره کله کله جنن دا مضاف لمعرفه راوړل کېږي چې هغې په دې پنځو کې یو څه طرف ته اضافت وشي که کتاب سیبوي نو ګوره دا کتاب لکه عام ټکی دی نکیره ټکی دی لیکن کله چې د دې اضافت د اسم عالم طرف ته وشو نو په دې وجه باندې دا متعین شو او دا معرفه شو وسفینة نوح علیه السلام
کشته نوال ده اما اذا لم يتعين لذلك فيكون لاغراض اخرى وای کچرتا د دې لپاره متعین نه وي مطلب دا کنه چې دا غي دا متعین کول لپاره نور هم طریقې وي خو ته بیا هم دا په ذکر کې په اضافت سره نو فيكون لاغراض اخرى دا نور اغراض لپاره یا نور اغراض سری كتعذر التعداد او تعسره لکه تعداد خو یا متعذر وي او یا متعسر وي تعذر معنا لکه ډیر زیاده ګران وي او تعسر دا مشکل وي خداګن لګټي کم وي لکه تعذر لپاره مثال اجمع اهل الحق على كذا اجماع کړی دا اتفاق کړی دی اهل حق په دې خبره باندې نو هغه اهل حق دې ناغي ټول نمونه داخله نو دا ډیر زیات ناممکنه خبره ده چې هغه ټول ته راجمه کې نو ته داغي لپاره ته په اضافه سره کړی او اهل البلد کرام دا متعثر دي ناممکن خو نه دي خو بیا هم مشکل دي چې ټول کلی وال نمونه داخله نمبر 2 والخروج من تبعات تقدیم البعض علی بعض د سلګ نه په یوځي کې سخلق چرندارا جمع شوی دي لکه مثال موږ ورکو یو پروګرام دی او هغه پروګرام ته د کلی معزز علما کرام او د هغه علاقې څخه غټ غټ علما کرام دي او مشایخ ته دا ټول لاغلي دي وزا سیس کړی وای زه د ټول علما کرامو شکریا ادا کوم چې دا ټول زمونږ دی دا مجلس ته تشریف راوړل او دا ټول له خدای په خوشاله کی اوس دې دې نه وای چې دا پلانکې مولوی صاحب د خدای په خوشاله کی پلانکې د خدای خوشاله کی پلانکې د خدای خوشاله کی ځکه کم کسان چې د لاولین مو غوښتو نو هغه به خوشاله شي خو د کمی په لسم نمبر باندې یا په شلم نمبر باندې مو غوښتو هغه وای چې لګرو ما خو د نمبر نه کړه زما به لاول نو ما غوښتو نو خدای نه غټ عالم یم نو ابو چې را دا خو لکه ما د شلو جو خړل را جوړي خدا په ګورم چې پلانکې د په خیر راغله پلانکې د په خیر راغله وای بس وای زمادي ټول علماء کرامو ته په خیر راغله ټول د خدای په خوشاله کې زمودي مجلس راغلي نمونه وانه غسل نو دا نمونه کې غسل نو دلته کې ته دا یې راوا چې را کده د باز په باز باندې مقدم کونو کې دې چې ما د تکلیف را ورسی شر را جوړ شي نو دې لپاره ول خروج من تبعات چې دا اوزي دې غسینا تقدیم البعض علی البعض چې هغه شر نه د غسین چې د بعض په بعض باندې مقدم کې دا غیر نه ته کوم فساد جوړیږي ته کوم شر شیده جوړیږي لکه ته حضر امراء الجند دا لخر هغه مشران ټول راغلي دي حاضر شوي دي نو د لخر د مشران نمونه دا وانه غستلو زمون خو د لخر مخکرو سره کړي موږ په علماء ویل نور دغه لخر لګوي دي د حضر امراء الجند دا امیر هغه د لخر هغه ټول مشران چې دا راغلي دي موږ دا نمونه وانه غستل ځکه کته یو د بل باندې مخکې کې نو بل بو چې را زمانوم دی ولې خو نه غټ عالم والتعظیم یا به تعظیم د پارازي یعنی د اضافت انده او تعظیم د پارازي بیا تعظیم کې درې خبرې دي یا به د مضاف د تعظیم د پارازي یا به د مضاف الیه تعظیم د پارازي یا به د مضاف او د مضاف الیه علاوه د بل څه د تعظیم د پارازي لکه ته کتاب سلطان حضره د بچا ختمه تر غره نو دلته دا د مضاف دغه لپاره دي چې لکه دا خط دی کنه دا قیمتي دی دا کتاب دا مضاف دی نو دا کتاب ته نه دا د دې تعظیم ته پکې اشاره ده چې دا خط دا عام خط نه دی بلکې د بادشاہ خط دی نو د دې خط د اوچتوالي ظاهرولو لپاره دلته کې نه دا د تعظیم لپاره دا مضاف راغلی شوی دی او کله مضاف الیه د تعظیم لپاره راغلی شوی دا غیر لپاره مثال هاذا خادمی چې دا زما خادم دی مطلب دا چې د خپل ځان طرف ته دغه کوي چې لکه زه ګوره خو دې غوسړی نه یم زما هم نوکران زنده ګرځي هاذا خادم خپل ځان عظمت طرف ته اشاره کوي مضاف الیه او کله کله با دا مضاف الیه نه د مضاف د تعظیم لپاره دا راځي انا به د مضاف الیه د تعظیم لپاره لکه اخو الوزیر عندي د بادشاہ غرور د مصدر دی اوس دلته دا اخو مضاف ته او وزیر مضاف الیه دی نو نه د اخو د اخوند دغه تعظیم دی او نه بګی د وزیر تعظیم دی بلکې اخو الوزیر عندي د بادشاہ د وزیر غرور د مصدر دی مطلب زه دې سړی مکنه چې د وزیرانو هغه کم خاص خلک دي نو هغه زما سره پاسي کینی پاسي زما سره پوه شو نو کله کله به د تعظیم د پاره د اضافت راځي او تعظیم یا د مضاف د پاره یا د مضاف الیه لپاره یا د مضاف الیه علاوه د بل سره لپاره او کله کله به تحقیر د پاره راځي او تحقیر کوم دغه درې راغلي یا به د مضاف تحقیر وي یا به د مضاف الیه تحقیر وي یا به د مضاف او مضاف الیه علاوه د بل څه تحقیر وي والتحقیر للمضاف لکه هذا ابن اللسی دا د غل بچی دی مطلب دا کنه چې لکه دا معشوم چې کوم دی دا بچی د غل دی نو دی بچی چې د تحقیر کوي پوښي او ایل مضاف الیه یا د مضاف الیه لکه اللص رفیق هذا یعنی دغه غل
د ملګری دی غل د ملګری دی لګي ته لہذا مضاف الیه چې د دې ته تحقیر کوي چې دا د سړی د جغلې ملګری دي او غیرهما یا د نور چا الګه خلص عند عامرین چې د غل غرور د عامر سره ده نو دل کې د اخو هم تحقیر نه مراد او د اللص هم نه مراد بلکې د عمر مراد ده او لکه دی وایي چې خلص عند عامرین د عمر سره د غل غرور ده نو لکه مطلب د عمر تحقیر کوي چې د عمر د خراب سره ده چې غلا وسره موسیږي او د غلا غرونه وسره موسیږي څومره غلطي جو ټول د عمر سره ملګری نو تحقیر د پاره او تحقیر کې دغه درې خبرې دي چې یا د مضاف د تحقیر د پاره یا د مضاف الیه او یا نمبر 5 والاختصار لضيق المقام د مقام د تنګوالي د وجنه چې لکه راځي تنګوي دغه تنګوالي د وجنه مر اختصار د پاره د مضاف ذکر کوي اضافت به ذکر کوي لکه دلته شعر لیکل دی هوايا مع الركب اليمانين مسعدون جنيب وجثماني بمكة موثق هوايا دلګي دا هوايا دا وې بدل او يقال الذي اهواه يعني هغه کس چې زو سره مینا محبت ساتما نو هغه ونه وي دلته الذي اهواه ونه وي بلکې دې په معنی هوايا وي هوايا محبوب زما هوايا محبوب زما دلګي دا هوا دا مصدر دی او مصدر دا په معنی د اسم مفعول باندې لکه هر کس چې ما سره مینا کړی دا محبت مو سره کړل مع الركب ركب مفرد ده ارکب او رکوب جمع ده سوارلو ته ویل کېږي سوار خلق دا راکب اسم جمع ده دا راکب اسم جمع ده اليمانين د یمان جمع ده او اصل لري یمانی دی یعنی یمن طرف ته نسبت ده مسعد اسعد يسعد اسعاد ما بفعل بمعنى تلل جنيب هم اسم فاعل وزن بمعنى مفعول له مجنوب ها کس ته لګي چې هم مخکړل شوی جسمانی جسم ته لګي جسمان جسم بمکه مکه خو مکه مکرمه ده موسی کو باب افعالنا پر رسوم ان تړل شوی نو هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجسماني بمكة موثق زماغ محبوب یعنی هغه کس چې ما سره مینا کړی دا د یمن د قافلو سره د لاړو د یمن د قافلو سره د لاړو جنیمون د مخ کړل شوی دی او جسمانی به مکه د موسی کو زما جسم په مکه مکرمه کې تړل شوی دی دا شاعر چې دی کنه شاعر د په مکه مکرمه کې تړل شوی او لکه جیل شوی او د څه ګناه کړو او د چا کور ته وړېدل داګې د وجه نه دو پرې دغه کې دی چې په دغه قید کې دی بن کړو اوس کله دی بنو نو په هغه ټیم کې دا کومه محبوبه چلنو هغه چته د شپې راغلی وو د شپې چې نه الته کې سرکار ماري وو هغه کړه چته عمره له براغه د وسله براغلی وو مکی مکرمه ده او بیا تلیو نو دې چې کله خبر شو نو دوی چې هوايا مع الركب اليمانين مسعد زماغه محبوب د یمن د قافلو سره چې دا لاړو جنیمون یعنی زمانه محبوب مخ کړو او زما جسم چې دا په مکه مکرمه کې تړل شوی مطلب زه په قید کې ما نو زه سکول نه شم چې زه سره میلاو شم ملاقات وکم او دا زمانه لاړ نو دلګي دا هوايه چې نه دا په اصل کو الذي اهواه نو الذي اهواه اسم موصول سلی نه ذکر کړي بلکې هوايه ذکر کړه په اضافت سره ذکر کړي ځکه چې زیغ مقام تنګواله د مقام د وجنه او تنګواله د مقام نه چې لکه دلګي دی په غم کې دی په تکلیف کې دی چې یو دا چې معشوقه راغلی دا او دوی چې رسول سره میلاو شولې او بل دا چې دلګي دغه تړل شوی دی په قید کې نو څه کول نه شي نو دی په تکلیف کې نو ځکه دې خبرې ډېرې نشي کولای هغه پوه شو دې معنی چلو بھائی